अच्छा भाई तो پرون هم د دې سبق متعلق موږ یو خبرې کړې وې حاصل لري دا و چې د الله رب العالمین دا حکمت دی چې کوم شخصیت مبارک الله رب العالمین پیغمبر په جواب باندې څه پیشنګوئی کوي نو دا هغه نه مخکې پزما باندې خامخا امتحاني تور باندې دروژن خلکم دا هر طرف ناراضي او دا هغه چې کوم دی یعنی بشان د داوا کوي چې خلک راشي چې بیا کله دې راشي نو خلک باندې کې شک یاره اوس موږ چاو چې موږ اوس د چاو باندې یعنی مطلب دا دی خلک هغه شک یاره اوس موږ مطلب یعنی لکه څنګه چې اوس یو مارکیټ ته اوریجنل شي راځي کنه صحیح پہچان نشي کولی مارکیټ ته اوریجنل مال راشي نو اوریجنل مال باندې چې بيدا شي روان دي ایټم روان دي نو هر طرف نه راغی چې کوم نه نقل راشي لا اوریجنل شي مارکیټ ته نه راغلي چې نقل هم طرف نه راځي نو دا غرانګي لکه عیسی علی السلام بارکی صریح الفاظ موجود دي په قران کې موجود دي متواتر نظریه ده اوس دومره دروغجن خلک راځي چې خلکو ذهن کې دا یو بالکل لکه دا داسې دونه جوړ شوی چې عیسی علی السلام مسیح د اسمان نه راځي خلکو په دې باره کې شک شو دا غرانګي د امام مهدی علیه رضوان مبارک په تیر زمانه کې ډیر کسان داسې پیدا شوي دي په تیر زمانو کې چې هغه د مهدی دعوت کو هغه به چې مهدی لکه محمد بن عبد الله دا په نفس زکیه سره چې کوم دینو مشهور خلک ورته نفس زکیه وی چې لکه دا داسې کس چې دا پاک نفس ته الله ودی خامخا مهدی کوي حالانکه هغه غړ په خپل دعوه نه وکړي دا غرانګي دا یو سلطنت فاطمیه نو متا سوریدلی سلطنت فاطمیه دا غي چې کوم مشر وغه د مهدیت دعوه وکړه او بیا د کفر یو ریاست جوړ کو کفري ریاست تر دې چې د کعبه هغه کانیم تختور حجر اسود تختور دومره ظالمان او لکه بل محمد ابن تومار بیا هغه شاګرد وغه فتنه خورې کړې او عبید الله ابن میمون قداح محمد جونپوری په هندستان کې ډیر مهدی ورته دعوی کړې او دویمه خبره ده چې یعنی هر کس په هر زمانه کې په شعور مهدیان لکه یو بل دلته مردا پاکستان کې چې کم دین راځي یو کسو او خو چونکی رافضی چې کم شیعاګان دي نو دا غي مستقل دا نظریه ده چې محمد بن حسن عسکری هغه مهدی موعود دی مهدی منتظر هغه دی نو دا غي په مطابق چې هغه چې کوم خلکو د نظرونو غیب شوی دی او په هغه زمانه کې ظلم او هغه په داسې زمانه کې راځي چې هغه مرګري سیوا شي نو خلک اوسه پورې هغه په انتظار دی هغه توازن کوي نو او دویم قسمه چې کم دینو د علمي اعتبار سره دا مسلک ته بالکل لکه د ماشومان په شان درې په غر کې ناس ته د دې وجه ډیر غټ خلک داسې دي چې هغه د مهدی نه انکار کوي لکه علامه ابن خلدون رحمت الله علیه لوی مفسر دی لوی محقق دی لوی مورخ دی خو هغه چې کم دینو د دې انکار کړی او هغه وایي چې لکه هغه یو چې مورخ دی نو هغه وایي چې تحقیقي لحاظ سره یعنی دا خلک دا نه تسلیم نو د خبره په دې باندې چې کوم دینو رد لیکل دی علامه انور شاه کشمیری سے وو دا غرنګي تنوی سے رحمت الله علیه په دې باندې مستقل رد لیکل دی او علامه قرطبی شیخ جلال الدین سیوطی نور بلا مفسرین په دې رد لیکل دی خلکا مطلب د خبره داري چې کله یعنی یو زمانه کې چې کم دینو هغه لکه د یو شی ډیماند زیات شي نو هغه چې لپاره خلک چې کم دي اوریجنل هم پیش کوي او پروویژنل هم پیش کوي نو دا غرانګي د دې شی ډیماند زیات لګنن سبا د خلکو مسلمانان کمزور دي نو ارزه کې چې څنګه مسلمانان مضبوط نو د خخ ګمان لپاره د خنیت لپاره خلک نه کوي نو دا غرانګي لکه د بنو امیہ تاریخ دی د بنو عباس تاریخ دی نو د بنو امیہ په تاریخ کې چې کم دینو هغه د اهل بیتو د بنو امیہ چې کم مخالفین بنو امیہ چې کم مخالفین هغه د اهل بیتو په صفت کې چې کم دینو ډیر قسمه احادیث چې کم دینو هغه جوړ کړو موضوع احادیث کم دینو جوړ کړو بیا محدثین هغه لون خطل وغه حدیث چې کم دینو یعنی دا بالکل صفای کړ خو دا محدثینو کې بعض ډیر سخت نو هغه رسم روایت به ضعیف وي پوښ خبره نو دغه رنګي یعنی بعض علماء هغه چې کوم دینو یعنی عجیب قسمه خبره یو فرقه د چې هغه محمد بن حسن عسکری د مهدی منتظر دعوه کوي او هغه وی چې در لپاره احادیث جوړول وځکول هغه جایز دي
شیعاګان دغه لکه ترتیب طرف روان شو خو مطلب دا دی چې صرف په د بخاری او مسلم هغه کې هم دا روایت موجود دي خو صریح لفظ پکې نشته د دې نه علاوه نور چې څومره یعنی کتابونه دي نو د هغه روایتو په راویانو کې سنا سم مسله شته خدا خارجي عوارض او ماحول حالات هغه نفس مسله چې کومه نه هغه د حدیثونه ثابته ده نفس مسله د حدیثونه ثابته ده نو یو خبره خدا ده دویمه خبره چې کم خلک د مهدی مبارک دا وایي چې د مهدی مبارک حدیث صحیح نه دي نو باغې کې ټول مضبوط کلام هغه محقق ابن خلدون کړی تاریخ ابن خلدون به تاسو نو موردلی تاریخ ابن خلدون کې هغه چې کم نه تذکرہ کړی دا هغه د خبرو حاصل هغه درې خبرې دي یو هغه وایي چې بجرا او په تعدیل کې چې لکه یو خبره سمه ده یو خبره ناسمه ده نو په دې کې چې کله دوه خبرې سم شي نو ته بچاله ترجیح ورکړي ناسمه له ترجیح ورکړي خو بل فرض هغه سمه چې کوم دینو هغه سمه پرشیا سمه یا به سمه نه یا به غلطي نو کو غلطي نو تا غلطي خبره ته سمه او کو بل فرض سمه طریقه غلطه وي سمه طریقه غلطه وي دا دومره نقصان نه دي د حدیث په میدان کې د جرح او د تعدیل په میدان کې چې کله خو نه خو جمع شي بيد د عدنان صحیح دی کو غلط دی اوس دا یو کس وایي عبد الاحد وایي د عدنان صحیح راوي دی مصباح وایي دا صحیح راوي نه دی دې کې بچاله ترجیح ورکړي دا څوک چې وایي صحیح نه دی دله به ترجیح ورکړي یو دلیل ده دی نو دی وایي چې د مهدی مبارک څومره روایت راغلي دي نو دا غیر راویان چې کم دي دا غیر چې کوم سند دی په سند باندې چې نقل کړی دی راوي هغه ته وایي نو دا راویان په دې کې دا راویان دا دی باندې جرح او تعدیل امامان هغه اختلاف دی بعض وایي صحیح دی بعض وایي صحیح نه دی بعض وایي صحیح دی بعض وایي صحیح نه دی نو څوک چې وایي صحیح دی نو هغه سره خپل دلایل دي څوک چې وایي صحیح نه دي سره خپل دلایل دي او چې کله صحیح او غلط جمع شي نو هغه کې ترجیح جاله ورکړي دغه جرح له ورکړي چې دا غلط څوک چې جرح کوي یو دلیل دلاله دویم دلیل د امام ابن خلدون دا دی چې امام مهدی مبارک یو حدیث هم صحیح نشته او درېمه خبره ده چې امام مهدی مبارک کوم احادیث صحیح دي نو پاره کې امام مهدی تذکرہ نشته امام مهدی پکې خو مصنف وایي مولانا بدر علم ملتی صاحب چې د دې ونه خبرې د اصول حدیث په اعتبار سره د دې هیڅ وزن نشته پوښو بل فرض داسي بیا خو بخاری او مسلم هم غلط دي ځکه هغه کې هم داسې راویان شته چې هغه باندې سنا کلام شته جرح پشته نقصان پشته بیا هغه غلط شي دا څه څوک دي چې هغه باندې چې خبر الله سره وجود کړي دا څه څوک دي چې هغه هر چا باندې خلک چې کوم الله سوچي نو دغه خبره چې کومه ده سينوم دي د بدر علم بیٹی صاحب دغه خبره د الله ابن خلدون رحمت الله بارکی ورد داري دویمه خبره ده چې امام مهدی علیه رضوان په حدیثو کې تذکرہ نشته نو دا هم د محدثینو په نزدیک نوم ذکر کول دا ضروری نه ځکه همدا وجه ده چې کوم احادیثو یعنی محدثین دی هغه جرح او تعدیل امامان دي نو هغه وایي چې کوم ځای کې د امام مهدی تذکرہ ده په حدیث کې په صحیحین او روایت کې بخاری مسلم کې نو هغه په خپل شارحین هم د حدیث نو هغه تشریح کړي چې نه مراد دي خوش به خبره درېمه خبره هغه ده چې امام مهدی مبارک کې شرط صریح حدیث نشته پک صحیحین او کې بخاری مسلم کې صریح حدیث نشته مهدی برازي نو دې هغه باره کې وایي چې امام ابو داود او امام ترمذی هغه د داسې روایت ته صحیح او حسن ویل دي پوښ به خبره نو کو بل فرض د امام مهدی علیه رضوان لفظ بیا ولې ضروري دي چې په خپل تذکرہ کړل د صرف د بخاری مسلم روایت صحیح دي نور صحیح نه دي مصنف په خپل بلا ځین کې ویلي بخاری مسلم صرف صحیح نه نور بلا کتابونو کې هم صحیح روایت شته پوښ به خبره خدا چې د عیسی علی السلام د داسې حاکم په زمانه کې برازي چې هغه حاکم عادل وي او د استغنه مخکې د عیسی علی السلام نه مخکې به دغه حاکم په زمانه کې دجال راځي او دی به دجال سره مقابله نشي کولای الله به د دجال مقابله لپاره عیسی علی السلام راولي دا خو دې مني اوس د مهدی نوم مني یا نه مني اصل اعتبار خو معنی نه لفظ له اعتبار نه خو نه شو خبر
نو بهرحال دا چې کوم دینو د مدرعالم ملټي صاحب د کلام حاصل بیان کړی او باقی چې کوم دینو اوس مخکې د امام مهدي علیه رضوان نوم د نسب او د هویه د نوم د نسب او د هویه ان شاء الله په دې کې دي او ما په دې چې کوم څه لیکل کړی دي چې د نسب بسې د ټول احادیث راجمع کړی دي نو خلاصتاً ذکر ان شاء الله هغه بیا هفته پورې ان شاء الله درکړل منځو درې